السلام علیکم. چینل د زبان خلق خبرونه د آواز خلق او زه یم خالد خان. د بدقسمتۍ نه یو وارې بیا په باجوړ کې حالات کشیده دي. د قوم د اولس چې کومه جرګه او کومې خبرې شرخوخو سره روانې وې نه هغه بې نتیجې ثابت شوې او د دغه خبرو نه پسته چرته چې د مامون نه نقل مکانی شروع شوه، پښتانه یو وارې بیا کډوال شو، نو هغلته د اپریشن چې دی نو شروعات د آرمي اپریشن شروعات هم وشو. د باجوړ د دغې سیمې نه غونډ خلک چې دي یا کډوال شوي نه دي، اوس هم په هر کور کې دوه درې کسه د کورونو د حفاظت دپاره پاتې دي. په دې دوران کې د باجوړ قومي مشرانو په ولس باندې غږ کړی دی که چا ترخګرو ته پناه ورکړه یا هغې سره ملګرتیا وکړه نو د هغې خلاف هم د قامیزې سرشتې تر لاندې چې دی نو کاروایي کیږي. ځینې خلک د آرمي اپریشن چې دی نو د هغې په حق کې دي او ځینې خلک چې دی د هغې خلاف دي. چې کوم خلک اپریشن غواړي د پښتنو په وطن کې یا په ګرد پاکستان کې خصوصا بلوچستان او خیبر پختونخوا کې هغې یو خپل دریځ لري چې اپریشن ولې ضروري دی او کم خلک چې د اپریشن مخالفت کوي نه هغې سره یو جواز یو دلیل یو دریځ هغې هم لري. یعنی دواړه طرفه نه چې دي نه هغه بې دلیله خبره نه کوي، د دواړو طرفو سره دلیل شته. بلخوا ریاست او خصوصي طور سیکیورټي اسټابلیشمنټ هم چې په دې حواله خبره کوي او هغې خپلې مجبورۍ بیاني هغې هم یو دریځ وړاندې کوي چې موږ چرته ګیرو او موږ له څه کول پکار دي. دغه شانتې برای راست متاثره کیدونکي چې کوم خلک دي عام پښتانه هغې هم یو دریځ لري او وایي چې موږ څه ګناه کړې ده او اخر څومره اپریشن یې څومره به کډوال کېږي، څومره به زموږ بربادي او تباهي کېږي. خبره دا ده چې زه د ریاست په دغه ارادو او په نیت باندې بالکل قطعا شک نه کوم. پاکستان چې څومره ماته ګران عزیز او محترم دی، دغومره خوږ د ریاست دغه ادارو ته هم دی. که فرض کا د پاکستان د سرو سپینو نه څوک مستفید کیږي او که نه کیږي خو د وطن د مینه یو جدا شی دی. که زه په جنتي خوره نهر هم یم خو بیا هم د دې خورې سودا چې ده دشمن سره نشم کولی. نو چې زه خپله خورې ته یو عقیدت او مینه لرم نو زه په هیڅ چا هم دا شک نه کومه. زه دا ګڼم چې د ریاست ادارې او په خصوصي طور سیکیورټي اسټابلیشمنټ چې دی نو شاید د ډېر وسایلو د ډېرو تجزیو د ډېر علمیت باوجود هم هغې د دې مسلې په بنیاد باندې نه پوهېږي. یو خو زموږ د اسټابلیشمنټ غوږونه او سترګې انټلیجنس ادارې دي، د هغې راپورټس دي او بیا دغه شانتې خلک دي چې هغې عقل پوهه لري چې په عام ژبه کې ورته موږ دانشور وایو چې د هغې د ژوند مختلفو شبو سره تعلق وي. خو زه دا خلکو ته دانشور نه وایم، دانشخور وایم. دا خلک چې طاقتون سره کینی نو دی بیا بې باکه سوچه د قام د خورې د وطن په ګټه خبره نه کي او دی دا ګوري چې صاحب څه اورېدل غواړي. نو دی دا بنیادي بریفینګ هم زما په خیال باندې غلط وي او د دغې په نتیجه کې چې د مشرانو کوم سوچ جوړ شي نو بیا غلطې فیصلې کېږي. دهشتګردي شته، بالکل شته او څنګه چې شته داسې د دې ختمول هم پکار دي او ډېر زیات ضروري خبره ده. دهشتګردي به ختموي سیکیورټي ادارې او پوج. خبره دا ده چې موږ پیغورونه نه کوو، نه چاته ګوتې نیسو، خو لکه موږ به په ماضي باندې خبره ضرور کوو چې موږ ته دا خبره واضحه شي چې هغه وجوهات څو چې ترخګري دلته راله چا جوړه کړه، ولې یې جوړه کړه، اوس به یې ختمو څنګه. د کومو حالاتو د وجې نه چې په دې وطن کې ترخګري جوړه شوې ده هغه د چا نه پټ نه دي. هغه د بین الاقوامي استعمار د نړیوال طاقتونو د روس د امریکې او د چین په جنگ کې پښتانه پاکستان زمونږ د منطقه چې د دې جیو پولیټیکل اهمیت دی موږ د دې ترخګرۍ ښکار یو. اوس د دې د وجې نه چې دی نو که موږ مجبور وو که چا سره ښکاره ودرېدو نو پټ به په هغه ګزار هم کوو. خو ریاست یوه پالیسي د قام په ګټه ګڼله
او هغه پالیسی چې دا د قام په ګټه یا په تاوان تمامه شوه جدا خبره ده که روس مات شو نو زه څومره مات او ټوټې شوم ما ته زما د کلتور زما د ژبې زما د اقدارو زما د روایاتو زما د امن زما د مشرانو کوم هغه تاوان دی چې هغه د پښتون او د پاکستاني په حیثیت باندې ما ونه کړ حالات بدل نه دي زما جغرافیه بدل نه ده زه جغرافیه بدلول نه شم دا نړیوالو طاقتونو مفادات نور هم بربند شوي دي لغړ دي او سیوا شوي دي اوس د دې دپاره څه چې د ریاست فیصلې وي او که عوام په هغې کې په اعتماد باندې یقینا عوام به ورسره ودرېږي د زړه نه به ودرېږي کومې پورې د ترخګرۍ د ختمولو خبره ده اول د هغې په وجوهاتو باندې به خبره وکړو تر کومه پورې چې په دې ملک کې غریبي وي لوږه تنده وي ناخواندګي وي جهالت وي د صحت او د تعلیم سهولتونه نه وي روزګار نه وي د مستقبل نه خلک مایوسي قانون لطیفه نه وي د سیلګرۍ ځای نه وي د قانون حکمرانی بالادستي نه وي او هر پاکستانی وګړي ته یو باعزته ژوند نه وي په لاس نه وي ورغلی سوچ موږ دا ګورو چې سیاسي چې دی هغه غلا کوي سرکاري چې دی هغه غلا کوي مولا صاحب پکې سټ چې دی نو هغه پلن کو یعنی دغه شانتي کاغه میډیا دا کاغه دانشور دی کاغه اخبار دی چې چا جبه ده یعنی د عمل نه یو مرداره جوړه ده په دې مرداره کې دا ټول اشرافیه لګیا نه صرف دا غریب تبار دی او په نهر خېټه ته وي چې ته امن پسند شه یو خبره دویمه خبره دا چې هغه یو فلسفي وایي چې ته ماته ووایه چې تا خوړلی شي نو زه به درته ووایم چې ته سوچ څه ته د خلکو په حیثیت کې په سماج کې په مادي ژوند کې تبدیلي راوله د هغې په سوچونو کې به راشي بل د ترخګرۍ او د دهشتګردۍ او د انتها پسندۍ زهر چې په کم مقدار کې تا دې ولس ته ورکړي دي د هغې په دوګنا تیګنا مقدار کې به تریاق ورکړې دوګنا تیګنا وخت په لګې ته به د ټولو نه اول چې دی خپل نصاب تعلیم چې دی هغې کې به جدت راولې د مهذب دنیا چې د خپلو بچو څنګه تعلیم تربیت کړي دغه نصاب به ورته راولې دا د نصاب او د تعلیم دا فرق طبقاتي دا به ختمه دا مدرسې دا جماعتونه چرته نه چې دغه قسمه د سوچ خلک پیدا کیږي دا به د یو آئین قانون لاندې راولي دا د هر مسلمان حق دی د هر پاکستاني چې هغه دینی تعلیم حاصل کړي د دینی تعلیم سلیبس به د جدید دنیا مطابق جوړه مدرسه به د دې پابند کې چې هغه ماته صرف عالم پیدا نه کړي مولا پیدا نه کړي ځکه چې دغه بچی له روزګار چرته نه ورکړم جماعتونه چرته دي هغه غریب ته د 1200 د 1400 نوکری په هغې کې د هغې عزت نفس ابه ژوند څنګه کوي هغه له به ټیکنیکل تعلیم ورکوي چې دی بهترین هنرمند شي د ده کرداري د کې ایماني د کې جذبه او د اسلامي احکاماتو مطابق پیشاورانه سرګرمي وکړي دلته به څه د راکټ ساینس نه دی مهذبه دنیا وګوره چې په کوم اصولو په کوم اخلاقو هغې ادارې چلی د انصاف نظام چلی ترقی یافته د ترقیاتي کارونه کوي څو پورې چې تاسو بیانیهي د مهذبو خلکو طرز حکمرانی طرز خدمت جمهوریت قانون اصول ختم کړي دي ایمانداري ته خپله راغلی نه او ستاسو هر یو عمل چې هغه د ولس په ګټه نه وي تمام نو دا اپریشنونه چې دی نو دا د امن او د مسلو حل نه دي بلکې دې سره به تاسو شرخوخي یا که تاسو ورته ترخګر وایه هغې له نور طاقت ورکوي هغې له قوت ورکوي هغې مضبوطوي هغې په پوج کې اضافه کوي زما ریاست ته سیاسي جماعتونو ته ټول اهل نظر ته دا خواست دی چې خدای ته وګورئ دا عمل زموږ دی دا خوره زموږ ده دا خلک زموږ دي تاسو ریویزټ کوئ دا ټیرریزم وجوهات او د هغې ختمول دا ریویزټ کوئ او ریاست ولس او ټول ادارې پکار ده چې په یو پیج راشي علي به موږ د دې ځناورتوب نه خلاصېږو کمنټس وکړئ لایک کړئ شیر کړئ د چینل اواز خور کړئ آیکان هغه بټن ضرور دبو کړئ چې تاسو ته نوټیفیکیشن ملاویږي اهلي که تاسو دې خبرو سره متفق کړئ اجازه غواړم د الله په امان